خدای نه دي سلام نه چې دې کې د مولیانو سره مخامخ کې نو استاد سلام کوم السلام علیکم نو مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه د موږ د شیخ ابو علي صاحب هغه ته چې بخلوي سلام استاد سلام کوم به کوکل السلام علیکم نه استاد سلام کوم دا ګولګا د خبرې دا چې موږ د مخه دراشي تاسو استاد سلام کوم موږ کوکل نو السلام علیکم جل جلاله خدي په خوانه بوډاګان څخه خزوي اوس وسنه بوډاګان مو پرېدا د دې ورجنه کونه بتري صدر باندې سلام واچي جواب ورکوا جواب ورکړي جواب ورکو سخت سلام مچه سخت الفاظ سره چې نرم شونډه مچه پاو کیسه د دوس او د طفیل ابن عمرو الدوسی هغه واقعا دوسر پسې شاه دا په یمن کې وخا دوس د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه او د حضرت ابو هريره په یمن کې دی ها الله اکبر دوس هلاک شو ولې هلاک شو اسد انکار وکړو د دین نه او ابت اسد عصيان نافرمانی وکړو انکار وکړو فدعوا الله عليهم خپل قوم او خودت خفاو ذکر داعیو دا دعوت نه معنا خیر وته د دعا په ځل کې جعل راشي مناسبت کړي خیر وکړه عليه السلام دوی اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا وقت بهم دا اهد دا اسد مقابل شو او وقت بهم دا ابد مقابل شو خدایا ورته هدایت وکي هدایت دا چې عصيان نه کوي او اطاعت وکړي وقت بهم او زمونږ نه ولا فضل کې انکار ما چوا موږ سره مینا پیدا کړو مدینه سره او مدینه سره ولا نو اسیا قرانه خدای مسلمان مدینه منوره سره اسیا قرانه دې خبره كابتي ابو هريره د دوس قبيله سره تعلق لري دوسي په فتح دال دران چې کله روانو کله راکې یا ليله اصف ليله یا بل فعل مقدر کا من طولها وعنائها لاجل طولها لروددا کما شپه کې ستا تلواري چې کله به سبا کېږي نو ډېره اوږده وي وعنائها مشقة لځکه چې په منډه را روانو چې کله به مدینې ته رسېږو علا او د دې شپې صفت خو امدح لیلة علا په دې خبره انها من دارة الکفر چې دې شپې د دار د کفر نه نجتي ماله نجات راکړه د کفر نه نجات راکړه دار د کفر نه ځکه په دې شپه کې مدینې ته راورسېده نو کفر نه دار د تاسو ما مخکې د بعض خلک ویلي په و مسلمان مخکې نه مسلمان خو هجرت یې وکړه مدینې منورې مخکې دا هغه طفیل ابن عمرو دوسي چې لاړ دعوت وکړه داخله مسلمانان کړي جی وابقوا تقدير یو غلام لما بلار کړه نو روک شو د کو تقدير فلما قدرت جلال په نبی نام بيعته بیعت نو سره وکړه دا بیعت طریقت د اسلام نه دی یا تجدید د ایمان فبين انا من ذوي فرع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلام غير اغتبت سبيل كلا شلال فقال هو لوجه الله فاعتقد وزاد مك جبا دا بينزل لسكتانو فلسما هجره كرار الخدي مسلمانان بل جو پتي عدي ابن حاتم مشهور حاتم تايد ويري جبا ايولا لك وجعل يدعو رجلا ويسميهم نم بوتاغشت فقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين انا بجن هذا ما يو قص आवाज के माल वर के माने بجن قال بلا ولن اسلمت اذ كفروا فاغ وقت مسلمان الى خلق كافروا تقول سليم الاسلام واقبلت فاغ وقت راغلي اذ ادبروا جدي خلق دين تشاكري ووفيت اغ وقت وفاكر واذ غدروا وعرفت اغ وقت حق بجندل واذ انكروا فقال ابي فلا ابالي اذا اصبح پرواني تکمال تنراکه مخکدا حجۃ الوداع اصل کې د حج فرضیت او تفصيلات په جلد اول کې راځي
ودع يودع توديع رخصت وي ودع رخصت دل یا رسول الله مبارک دا اخیری حجو دا چې ولکه دا رخصت لارسته دي او یا دې کې ویلو چې خذوا عني مناسككم لعلي لا احج بعد عامي هذا ممكن چې بل حج لك العلماء محمول کولې چې رخصت راغله دوبل بديش ومن فرحة الشعب مع الله فرحة الله عن الشهاب أولا من غير عائشة التي قال عنها وأنها كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه رجل تقدر هديه فليهلل بالحج مع العمرة قران ديوكي وراح كذا حج مع لفظ عمره راشي معيت حج وذا عمره تسوي لكي پیغمبر علیہ السلام سائق الهدیه دینو قارن شو اسائق الهدیه دینو څه دی شو قارن شو دې کې څه دي زمون بل قران افضل دې مونږ وايي رسول الله مبارک قارن ثم لا يحل لنا بحلالي اذا سائق الهدیه حتى يحل بله واجب عند الحج وذو دوار قارن شي دمنا فرض فقد انتم معه وترى لما كيت وزحايد وما او چونکه عائشہ صدیقہ ترى هدیه نو سره عمرین دې کړې ولم اطب بالبيت ولا بالصفا والمروه شكر بالبيت الله منه او الصفا والمروه ذكر حائل لو حائل جمعه تشهد له فشكوت شكايه انه قال عليه السلام فقال انقضي راسك سرد وصلا وامتشتي جمزوا واهدي في الحج ودعي العمره فيجي او بل ذكر عليه عمره ولي دا التفسير ده نه لري التنظيف ده ففعلت فلما قضينا الحج نقول لك قولي كما قال النبي عليه السلام سرد عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق التنعيم ما شكيته بجسد دماغ عمره بتانا نذكرنا على عبد الرحمن ابو يزا فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك يا مكان عمرتك قالت عائشه فطاف الذين اهلوا بالعمره تاتي العمرين يدخلوا بيت الله وبين الصفا والمروه وكم سايحون هذه ثم حلوا ذاني حلالك متمتع دې متمتع وي طواف کوي عمره کې ځان حلال کی ثم طوافا اخر یا بل طواف کوي طواف زیارت فصاغره چې واپس دې منانا واما الذين جمعوا الحج والعمره كان حج وعمره جمع کړی دي چې اخارن دي انما طوافا واحدا یو طواف مولانا په دې کې ولې اختلاف دی او کې تفصیل وکوما بخاری ترمذی جلد اول کې وکړو چې دوی وایي ائمه ثلاثه چې کوم طریق قریب یو طواف وکړي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکي نه قارن بدو کوي یو طواف د عمره سره د سعی بل طواف د حج سره دا حدیث کړه په دغه کې اختلاف نشتا په مفرد باندې د ټول په یو طواف دی دا اوسه حج کوي متمتع باندې د ټول په دو طواف او دو سعی دي ویګه او قارن کې اختلاف دا حدیث کړه لپاره مختلف شو دای مختلف موږ ته جواب وکړو چې لري واحد مراد وحدت نوعی دی انما طوافا واحدا وحدت كم يودي نوعي ده عمره وده حج طواف نوعي او يا انما طوافا واحدا للحل ده عمره طواف چې متمتع کینو په حلال شو او چې قارن ده عمره طواف کینو نه حلاليږي کله به حلاليږي الله اکبر ګوریا ساته چې د مینا پرځ باندې دې رمه د جمریو کی یو رن حق ویلو کنه نحر کی دوا حلق کی درې نو پورا حلال بیان لري جامع حلال شوي نوکان غشتي شي سر پټول شي خوشبو استعمالو کې بیبي لا بنور دي په طواف زیارت کې نو بیبي لا بیا ور دي نو دا طواف الحل دي او دا تعویل ولې کومه دا ځکه کوم چې د عائشه دا روایت مفصله سره تعارض لري روایت مفصله به تراشي ان شاء الله چې رسول الله مبارک څنګه طواف کړی دی او چې بیا د مینا نه واپس بیا طواف کړی دی ویږي تو طوافونه کړی دي دوا روایت قولی مون سره شتا مزه دلته دا تعبیر کوما نو تفصیل کې دی اول کړی انما طواف واحده للحل دغه په لومبي طواف د عمره کې قارن دي ځان چې حلال او په دې اخیری بازار حلال کې ٹھیک شو یا وحدت نوعی مراد یو شان دی نو تفصیل برادی ان شاء الله جواب دے اذا طاف ابن عباس وطواف بیت الله كل حلال قلت من اين قال هذا ابن عمر الترمذي فقال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق كبيت تورثي او طواف كن بس حلال شو ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم كم يصل لفارا كم متمتع او سائق الهديه
کوم متمتع دی او ځان سره هدیه نه راوستي ومن امر النبي صلى اصحابه ان يحلوا في حجه الوداع صحابه چې کوم سائقين ذهبين اذا حلال کې قلت انما كان ذلك بعد المعرف المعرف نفس معرف عرفه ته قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد اذا عرفين مخكم حلال لشيء متمتع وسائق الهديه او رستم حلال لشيء الک قارینی یا مفردی یا سائق الهديه شبدي دې من راغی په بچا کې خپل دمکه کې فقال احجت تکړه قلت نعم قال كيف اهل قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخشان يسمع قال طب بالبيت وبالصفا والمروه كان حلال كذا سائق الهديه كان نشم حلال ذكر هديه ليتا وطفت بالبيت وبالصفا والمروه واتيت رجل ياخذ تلقيت قبيله زي محرمه وفقدت راسي سر له كت بگی وغیرہ صفحہ کرانا چاہو دی وما تشت تاسل من نبی تدان بین حلاله ولبت رأسی وما تخلیف نسر کی بداروا چولی دی تلبیب دی تو چې سر کې او قسم داروا چې سر په غونډم یو سپګین پکې نه کیږي ګریګنا وقلت هدي در سره ولست احد حتى انحر هدي شبا الله تغاره کې دې مرتا چولې دي د حرم په نوم وقف کړی دا یعنی د حرم په ذبحه متعینه کړی دا ها تپوس یو کپکه غوړه عليه السلام په حجۃ الوداع کې وقت ابن عباس شاته ودرناسو راخذ یا رسول الله فريد الله په عبادت په بندګانو دی فريد الله د خپل زمال په حاجت کو د خپل زمال کې شیخ بوډاره کبیر لا قد نه برابر کی براحله قال يقي ان احج عنه قال نعم او حج عن الغير کی تفصیل برازي دین ثابت شو شبا شاته اسامه کله اسامه دي کله فضل ابن عباس دي على القصوى وصل بلال وعثمان بن طلحه حتى نام عند البيت وقيتم ثم قال عثمان ائتنا بالمفتاح شابي رولا وجاءوا بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واسامه وبلال وعثمان ثم غلقوا عليهم الباب تيرشوا اما قصنا نهارا طويلا ثم خرج فابتدر الناس الدخول بذات مكه جمع ابن عمر ووجدت بلال قائما من وراء الباب وعليه السلام راوته وقل اين صلى رسول قال صلى بين ذلك العمود عند ذلك دوستنا من في مقدمين لي الى كما تقول وكذا وكان البيت على 6 اعمده دوسترين دري فيو كرخه كدري فبلكي صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره ويجي جناح واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تجد او پورا دی پوي وي چې کله تکو بیت ته نو دی او عليه السلام واپس راتنو ته مخامخ کیږي جبریا دا باب دی ګوټ کې دا یو ساتر درې دا بل دلته موږ کړی نو چې کله تو ورنه نو دی هغه موږ کې واپس کیږي مخامخ کیږي کنه بين العمودين المقدمتين مخکې واستقبل بوجهه ومخ مبارك ترتا مخامخي الذي اغمق كتاب يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار 3 اذرع قيد لگاو باللوات کشتا دیوال ته څومره نږدې وي زوره معلومات کوي بينه وبين الجدار 3 اذرع درې ذراع دیوال نه دی خو تو ذراع درې ذراع دیوال نه دی خو درې ذراع په مبارک دی خو دې کې څه کم لګول دا په دیوال ته څه نږدې شو چې کله ودري درې ذراع څونه یې لګا 2 ذراع جزي 2 ذراع سي جزي یو ذراع بل کله څلور فوټه کې څلور نیم فوټه تقریبا نو څلور فوټه کې کومه اداره سجده لګي دوس مخکې دوا کم صلى وعند المكان فريد المكان الذي جعلتها بقي مرمرة حمراء سور قد مرمر لگی لري التا چې پته لګي شابه دا ټول مونږ باندې دا خیال وکړي ته په زیارت نه لیکل خو فرض دی نو دې ته به مونږ ایثار یو
فقلت انها قد افاضت طواف زیارت کړي دي یا افاضه واپس کېدو دي تر طواف زیارت ته افاضه کو چې دا واپس کېدو لپس کې چې د مینا نه واپس شي وطافت باعتقاد من فلتل في رد روان شي محايدير طواف ودا ساقط تشابه نو بدا خبر کولی بحجة الوداع او علزام ممکن موجودو او مونږ ته دا پته لرو چې حجۃ الوداع څه شی دی وایي په خبره رسته پته ولګېده هو دا خو هغه چې علیه السلام ویلو چې اخیری حج او دې نه پس بل حج نه کوم معنا مناسک ذکر شابه دی وحمد الله واسمعه ثم ذكر المسيح الدجال فاسنبر هغه په ذکر کې اسنا وقالوا ما باق الله بالنبي لا ذر امه وذرهم والنبي من بعد ان وانه يخرج فيكم وما فقيا تقاطوا عند غشات خفي نشي وليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور أو ذي أعور عين يمنى ولا ذيك أن عين وعلة ننقل له أخرى ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا لمناسبة في شهركم هذا ألا هل بلغتم قال اللهم اشهد زي ذري وبينكم لا بينكم انظروا لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض شابته دا سم دقه یو حج کړی دی د فرضیت نه پسو جواب بلې کړی او ډېر به کړی د مکه کې هر کال به حج کوو ها جريد او انسان خلق شقه لا ترجعون دا आवाज یو لو د تقریر د پکې جمله د شابه کفار معنا میکړه وشابه زمانہ واپس په شان ده د زمانه په اغرت الله سبحانه روزبه پیدا کړی دي د دې نصیب کاو کنه بعض علما وایي چې دا پناهم کال حج ذکر ان رجلا د نصیب کالو لیکن دا درست نه ده ها بیا خو چې د نصیب کالو او د حج په خپل ځای نه و ابو بکر ولې دی بیا ویږي په خبره دا نه دسی نو خو دی بس دغه ور باندې اعلان وکړي چې خلکو ذهن کې کومه شوبه ده چې څنګه د حج په خپل ځای دی ارو په یو کال کما او کله به زیاتو نو وینم په خپل ځای دی اصلا په 12 شهر من 4 حرم درې متواليات دي چې قیده ذو الحج او محرم دي او سلورم رجب مضر دي مضر به تعظیم په ځکه نسبت کې الذي بین جمعه ثاني او شعبان میاشتې با اوس بدات نه کوي چې جمع شروع شي او رجب راغلی او چې رجب ختم او د څه خال بکال یهولس میاشتې او بیا به کله بیا رس کوي راځي بني شابه دي حدیث تیر شوی دی شابه يبل بعض ما يبلغ ونقول سيد الشيخ محمد بری صدقه محمد دالي بالکل رشته ویلي دي دین رسول دی یا رشته ویلي سمانا چې بعض من سمع او عاود استاد نه ها وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن داوود عن سيد بن مسلم عن دار بن شهاب عن عمران بن ابي قال له عن قال بن عمران بن معين فقال عمر علي الذي قال فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ان تعالى وعليه ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب سيده حجة الوداع کی او عمرهم کړي د مخکې تیر شو نو قارن شو ها فلم يحل حتى يوم الثاني ومما حدث عبد الله بن يوسف قال حدثنا عمر وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع به قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك بن روح قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا ابراهيم وهو بن ساقي قال حدثنا ابن شهاب عن عمرو بن ساقي عن ابي رضي الله عنه قال عارف النبي صلى الله عليه وسلم دغه مناسبت حجۃ الوداع کې مکه کې ما بیمار پر سه راغزم تر موضوع پاکم د بیمارانو چې قریب هم داغینه کوم نو یا رسول الله بلغ بي من الوجاع ما ترى او ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده اتصدق بثلث مالي قال لا حديث الشوري شبا
او چې وصیتونه دیونه کې سوال پکې د خلکونه فی فم امرأتک ورصفات شي مرګونه یې د توفات شي هجرت ته برباد شي قال انك ترتق تخلف معنا کول رسول الله مبارک لمانا واغستا تبهر کې دوست پات نه چې زمونږ مرګ نه پس چې عمل او طرف کې باغی رضا د الله مگر زیات بکی باغی ځان نه درجه او رفعت او تبرست پات کېږي خو دلته نه دلته به جوړېږي او دې به زمونږ مرګ نه پس نه په ووري پتا قومونه چې مسلمانان دي په جهاد کې ضرر به حاصل کی بتا دا نور خلق په کافران دي ها اللهم انزل اصحاب هجرتهم اي ثواب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم الى الكفر ها او دا غدا پاره رحم دعا وکړه اجي ان توفي بمكه شبا خلق اناس چا قتلوا کو شبا أو قال هذا الذي يجوز عن شهادة عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجب على ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بجنان أحد الولاء يزكي الناس مثلا من باب النبي بعد الصبر ثم يدعهم فضل مع الناس هذا المصدر قال هذا يعني عن شان أحد النبي قال إلى وزاره وعن شان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا درمیانه سیر وکاو نډیر منډي نډیر رو او چې په فاجوه به وي د فراغ ځای نست لګ دې تیز نسلك معمولي تيز اول ها وهي صراحه عبد الله بن عمر قال على ان سعيد عن علي بن ابي عن عبد الله بن ابي الحنفي على رضي الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع کې دي موتر شریف او مغرب او عائشہ جميعا ومزدلفه کې بس کومه ها ركونا پس سوق سمع الله لمن حمدنا پس حمدا كثيرا طيبا ويدشي ونوافلو کې وایا سننو کې منفرد دی وي امام ته او نو خدي را بل نه دی اشاره سره د مون طریقه راته اونکا چې څنګه کینو هغه څه کوي اشاره سره اصل زیات کته کوا او رکوع لپاره کم او د سجدي زیات مطلب جایز چې امام په رکوع سجده کې درې ځله او زیات ویل شي جمعې د مانځنه مخکې چې کوم سنت دي چې د پاتې شي دا روان دي سنن قبلیه او بعدیه د جمعې د کې تفصیل روان دي بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی بہت سارے حج کیے نو کئی کافران کړی دي هغه خپل حجونه وکړه بیبي دې نه جوړه د خدای ولا شفا و ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين الله دې فتنو افاتنا په حفاظت کې وساتي ما یو حاجت دې دوه کې چلې تاسو دې خیر او برکت رحمت